الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله العظيم. دا پنځشتمه سپاره سورة الزخرف. په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د مشرکانو چې کومه د الله تبارک وتعالى متعلق غلطه نظریه او غلطه عقیده وا دا تردید او دا رد الله تبارک وتعالى په دې آیتونو کې کوي. او هغه عقیده د الله تبارک وتعالى د پاره لا الوات ثابتول. يهوديان عقیده دا و چې د الله تبارک وتعالى الوات شته. وقالت اليهود عزير ابن الله. يهوديان بوي چې عزير عليه السلام د الله زوی دی. او نصارو بوي وقالت النصارى المسيح ابن الله. نصارو بدا خبره کوله چې عيسى عليه السلام د الله زوی دی. مشرکانو بدا خبره کوله چې فرشتي د الله تبارک وتعالى لونه دي. نو په دې آیتونو کې الله تبارک وتعالى د مشرکانو عقیده چې کومه دا غي ذکر کوي او دا غي باندې رد کوي. الله تبارک وتعالى فرمایي دا مشرکان چې کوي د الله تبارک وتعالى د پارلا د الله د بندګانو نه الله له جز جوړ کړل. جز مطلب الله د پارلا الوات جوړ کړل. یعنی چې کوم د الله مخلوق ته الله پیدا کړ دې هغه د الله مخلوق چې کوم دی هغه د الله تبارک وتعالى د پارلا الوات ثابتې چې دا د الله تبارک وتعالى الوات ده. ان الانسان لکفور مبین. बेशक इंसान ډېر زیات اخکارا ناشکر دی. ځکه چې کوم رب دې پیدا کړ دې نو هغه رب د پاره دې الوات ثابتې او بیا الله تبارک وتعالى د پاره لا فرشته ثابتې چې دا د الله لونه دي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې په کوم سیس باندې تاسو په خپل خپه کېږئ چې تاسو ته کچرتا تاسو کې چاته دا زیره ملو شي چې په کور کې لور شي دا. نو الله فرمایي مثلا ظل وجهه مخونه چې کوم ده د تاسو تور شي وهو کظیم او پزړه کې چې کوم ده نو غصه چې دا لور ولې پیدا شو. نو په خپل په کوم سیس باندې تاسو خپه کېږئ او کوم سیستم چې کوم دی نو تاسو ناقص وای چې زنانو متعلق د دور رائے دا و چې دا ناقص دي. اگر چې دا خبره دا او حقیقت هم ده لیکن چې کوم سیستم تاسو ناقص وای نو هغه مخلوق چې کوم دی تاسو د الله تبارک وتعالى د پاله ثابتوي چې هغه تاسو رب دی. او کوم ته چې تاسو ناقص نه وای په کوم باندې تاسو خغنای چې هغه نارینه الوات دی هغه چې کوم دی تاسو خپل ځان د پاره ثابتوي نو دا خو تاسو ناجایز او ظلم کوي. نو پهلا خبره خدا د الله د پاره الواد شته نه لیکن چې بیا تاسو الواد الله له ثابتوي نو تاسو ناقص الواد چې کوم دی تاسو الله د پاره ثابتوي او نارینه الواد چې کوم دی تاسو خپل ځان د پاره ثابتوي او هغه مخلوق الله د پاره ثابتوي چې کوم خپل زندگی پدې کې تیرې چې پاره کې زیب او زینت دا وکاري او داغو پرورش کوم دغه په دغه زیب او زینت کې کیږي چې دا د زنانو کار د زنانه زیب او زینت کې لګیدلې داغو کار د غسر د زیب او زینت اختیارول او زیب او زینت د الله تبارک وتعالى پیدا کړ زنانو د پاره ده. نارینه ته دا حکم نشته چې ډېر زیات زیب او زینت وکړي بس صرف دومره ده چې خپل ظاهري طور باندې خپل صفایو کې کپڑے صفا وخته چې کوم ده صحیح طریقه باندې صفا سوترا پاږي کې چې کوم ده منګوز ول تیل لګول بګیرا کې باقی داغه نه علاوه ډیر زیات زیب او زینت چې کوم ده نارینه د پاله دا جایز ده. یو سره چې کوم ده نارینه ده هغه چې کوم ده شونډې سره کوي یا دغه شانتي مثال په تور باندې نور دا ډېر کارونه چې دغه مشابهت زنانو سره راځي نارینه لا دا جایز نه ده. نو زیب او زینت چې کوم ده الله زنانو د پاله پیدا کړ د نو زنانه دا کار کوي. نو شریعت په حدودو کې دنه زیب او زینت چې زنانه اختیاري نه هوته اجازه نشته دا د هغه د پاله لیکن نارینه د پاله په هر وخت کې
په دغه زیب و زینت کې لګېدل او زیب و زینت اختیارول د هغه دپاره جایز نه دي. نو الله فرمایي چې هغه مخلوق چې هغه د هغو پرورش او د هغو تربیت په دغه زیب و زینت کې کېږي او په دغه کې هغه وخت تېروي، او هغه مخلوق چې هغه په بیان کې په بحث و مباحثه کې چې کوم دی نو دا طاقت نه لري چې مکمل طور باندې خپله خبره په صحیح طریقه بیان کړي. زنانه چې کوم دی په یو ځای کې بحث و مباحثه نو مکمل طور باندې خپله خبره په صحیح طریقه باندې په دلیل سره نشي بیانولی، دا طاقت هغې کې نشته دی. او دغه شانتې یو خبره کې چې کوم دی 100 خبرې نورې میلاوي کې ورته رایسته خبره ګډه وډه کړي، نو په زنانه کې چې کوم دی نو په صحیح طریقه باندې د خبرې بیانولو دا صلاحیت چې کوم دی دا په زنانه کې نشته دی. نو هغه مخلوق چې کوم دی هغه تاسو الله تبارک وتعالی دپاره ثابتوئ او خپل ځان دپاره الوات ثابتوئ. بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې دو فرشتو ته وایي دا د الله تبارک وتعالی لونه دي. نو په دې خبره باندې دوسره څه ثبوت ته چې دا د الله لونه دي؟ ټولو نه مخکې په دې خبره باندې دوسره څه ثبوت ته چې دا فرشتې جنکۍ دي که دا هلکان دي؟ د دې څه ثبوت نشته چې دا جنکۍ دي که هلکان دي. او نوراني مخلوق ته الله پیدا کړی دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې آیا د دې فرشتو د پیدایش په وخت کې دا خلک په هغه وخت کې موجود وو چې دوی دا دعوه کوي چې دا فرشتې دا د الله تبارک وتعالی لونه دي او دا جنکۍ دي؟ نو دوی د فرشتو د پیدایش په وخت کې هم موجود نه وو. بل هم دوس که څه ثبوت په دې خبره باندې نشته چې دا فرشتې چې کوم دی نو دا جنکۍ دي. نو ټول نه مخکې خو دا خبره دې ته نه ده معلوم چې دا جنکۍ دي که هلکان دي. نو بیا څنګه دا الله تبارک وتعالی دا ثابتوي چې دا الله تبارک وتعالی لونه شي؟ نو الله تبارک وتعالی فرمایي د دوی دا ټولې خبرې چې کوم دی دا لیکل کېږي او د دې به دونه د قیامت په ورځ باندې تپوس کېږي. وجعلوا له او دې مشرکانو جوړ کړ دي د الله دپاره من عباده د هغه د بندګانو نه جزء ان الانسان بشک انسان لکفور مبین اخکارا ناشکر دے. ام اتخذ مما یخلق بنات آیا جوړ کړ دي هغه مخلوق چې الله پیدا کړ دے الله بنات ځان د پاره لونه واسفاکم بالبنین او تاسو خاص کړی ای زامن سره. واذا بشر احدهم او کله چې په دو کې یو تن ته زیر ورکړی شي بما د هغه څه ضرب للرحمن چې هغه دو جوړ کړ دی او ګرځولی دی د رحمان دپاره مثلا ظل وجهه مسودا نو د دو مخونه چې کوم دی دا تور شي وهو کظیم او د غصې نه ډک شي د دو زړونه. یعنی چې کله ته د لور زیری میلو شي نو مخې تور شي، تور ځکه شي ډېر زیات په غصه کې شي نو د غصې د وجې نه د هغو د مخونه چې کوم دی نو الله فرمایي او غصې سره سره چې کوم دی پریشان هم شي چې دا لور ولې پیدا شوه. وهو کظیم او په زړه کې دننه چې کوم دی نو غصه ډېر زیات چې دا لور ولې پیدا شوه. نو دا د مشرکانو عقیده وه په لور باندې خفګان او په لور باندې چې کوم دی نو خوشحالي نه جوړول. دا د مشرکانو عقیده الله تبارک وتعالی بیانوي چې دا د مشرکانو عقیده ده. اگر چې اوس هم بعضې خلک دا عقیده ده او په لور په پیدایش باندې خفه کېږي او څنګه خوشحالي چې کوم دی هغه د هلک په پیدایش باندې جوړوي دغه شانتې د لور په پیدایش باندې خلک خوشحالي نه جوړوي. د زوی په پیدایش کې چې کوم دی ښه څیز راوړي هغه چې کوم دی تقسیموي او د لور په پیدایش کې چې کوم دی نو دې ته څوک توجه نه ورکوي. زوی پیدا شو په هغې کې خلک یو بل له چې کوم دی نو خبر ورکوي، یو بل له مبارکیانې ورکوي. لور په پیدایش کې دا کار څوک نه کوي، یو بل له څوک خبر نه ورکوي. نو دا د الله تبارک وتعالی ناشکري ده او دا عقیده چې کوم دی د مشرکانو عقیده ده. نو یو مسلمان دپاره له دا عقیده ساتل چې کوم دی نو دا بلکل جایز دی. یو سړی ځان ته مسلمان وایي هغه د الله تبارک وتعالی په پیدایش باندې خفه دی. شاته بیان شو لله ملک السماوات والارض د ځمکو او د اسمانونو بادشاهت د الله دی. یخلق ما یشاء اناثا الله چې چاته وغواړي لونه ورکوي. ویهب لمن یشاء الذکور چاته الله پاک چې کوم دی نارینه اولاد ورکوي. او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاته الله دواړه ورکوي. ویجعل من یشاء عقیما
او چاله الله پاک دواړه نو ورکړي نه لونه ورکړي نه زامن ورکړي نو د الله تبارک وتعالى په فیصله باندې چې کوم دی یو سړی خپه کیږي او پاره کې چې کوم دی نو بیا یو فیصله باندې خوشاله کیږي او بل چې کوم دی بیا نه خوشاله کیږي هغه په ماس کې فرق کوي نو دا د الله تبارک وتعالى ناشکری ده او دغه آیات په تفسیر کې تفسیر معرف القرآن کې یو صحابي حضرت واصله رضی الله تعالی عنہ دا آیات په تفسیر کې ذکر کړی دي چې د دې آیات نه معلومه شو چې په دې کې الله مخکې د لونو ذکر کړی نو چې د کمې زنانه د ګېډې نه پیله چې کوم دی لور پیدا شو هغه چې کوم دی بابرکت ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو چې کوم دی دومره فضیلت ذکر کړل نو دې د وجنه د لور په پیدائش باندې خفقان او هغه باندې خوشحالي نه جوړول دا د الله تبارک وتعالى ناشکری ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تبارک وتعالى پیغمبر دی او د تمام پیغمبرانو سردار دی د نبی اسلام د الله تبارک وتعالى نارینه الواد درې ورکړي درې زامن او درې ور الله تبارک وتعالى په ورکوالای کې غستی لیکن زنانه الواد د نبی اسلام جنکای وی د نبی اسلام سلو او نارینه الواد نه په ورکوالای کې الله غستی نو کدا د الله د خفقان خبره وي چې الله یو سړی نه خبر شي الله پاک له لونه ورکی نو بیا به پیغمبر له چې کوم دینو نارینه الواد ورکړي لونه به نه ورکړي نو الله ولا نارینه الواد ورکا غید نه تور ټول کوالای کې واغس په دغه وجه باندې نبی رسول الله ته کافرانو وي ان شانئک هو الابتر ستانو نشان به ختم شي ځکه یو د زامن د شته نه چې داغه نه مخه د نسب بڑاو شي نو نوم بدل ختم شي نو الله تبارک وتعالى سورۃ الکوثر نازل کو او په دې کې الله تبارک وتعالى نبی رسول الله ته فرمایي چې اے پیغمبره ستان نوم نشان چې کوم دا به باقی او د دوی د نوم چې کوم دا به ختم شي نو اگر چې د پیغمبر نارینه الواد نو لیکن تر اوسه پورې خلک د پیغمبر نوم اخلي او تر قیامت پورې به خلک د پیغمبر نوم اخلي روزانه په ورځ کې 15 پیری بانک ویل کیږي په هر بانک کې چې کوم دی نو د پیغمبر نوم غستل کیږي د الله نوم سره نو دا نه چې د یو سړي الواد نه دا نسب به ختم شي الله تبارک وتعالى چې کوم دی بیا د پیغمبر نسب برقرار وساتي او من ينشأ في الحلية آیا هغه څوک چې هغه تربیت مومي فی الحلیت په زیوراتو کې وهو فی الخصام او هغه په جګړه کې او بحث او مباحثه کې غیر مبین غیر واضح دی یعنی په وضاحت سره خبره نشي کوله وجعل الملائکه الذین او ګرځولې دي دوه هغه فرشتي هم عباد الرحمن اناسا چاغه د رحمان بندگان دي اناسا لونا اشهدوا خلقهم آیا دو دا پیدائش په وخت کې موجودو ستكتب شهادتهم لیکل کېږي د دو دا گواهی ويسالون او تاسو په وکړی شي دونه د دې خبرو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا کومه خبرې دوی دونه به د خبرو تاسو کی د دې معلومه شو چې د الله تبارک وتعالى د پارنا څه قسم له الواد چې کوم د دانشته الواد د هغه چا د پارلای چې څوک محتاج نو الله چې کوم دا غره چا محتاج نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کافرانو ته پوښتنه کو چې د الله نسب سره د الله نسب بیان کا نو الله سورۃ الاخلاص نازل کړ قل هو الله احد اے پیغمبر دوی ته وایا الله هغه چې هغه یو دی الله الصمد الله هغه چې هغه بے نیاز دی چې هغه چاته محتاج نه دی لم یلد ولم یولد نه الله د چانه پیدا دی نه د الله نسب پیدا دی ولم یکن له کفوا احد او الله تبارک وتعالى چې کوم دغه مثل او داغه برابر چې کوم دغه څوک نشته نو د الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چې هغه چا محتاج نه دی نو چې څوک د چا محتاج نه هغه ته نه چې کوم د خزو ضرورت شته نه هغه د زامنو ضرورت شته نه د لونه ضرورت شته نو دا خو هغه چا ته ضرورت راپېږي چې کوم خلک محتاج نو موږ یو بل ته محتاج نو موږ دغه د وجه نه چې کوم د موږ ته د واده ضرورت راځي د الواد ضرورت راځي نو الله تبارک وتعالى دې تمام سيزونه چې کوم دغه پاک دي او د الله متعلق چې کوم د عقیده دا ساتل پکار دي چې الله تبارک وتعالى تمام عیبونو نه پاک دي هر قسمه محتاجای الله تبارک وتعالى پاک دي د الله تبارک وتعالى څه قسم له الواد چې کوم دغه نشته الله دې په دې باندې عمل کوو امين الحمد لله رب